ډېر زیات د دوو ناویانو سامان زما هر څه وسوځېدل. ما سره ډېر ظلم شوی دی. د هر څه تپوس به ترې بیل کېږي. د قرآن شریفونو به د دې تپوس ته کوم. د دې پلار په جومات کې استاد دی، عالم دی، جمع ورکوي. څنګه د جمع والا داسې کارونه کوي، څنګه د قرآن شریفونو بې عزتي کوي؟ ولې داسې کېږي؟ قربان لامل شم، داسې ولې کېږي؟ زموږ تپوس به کېږي د دې. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپوه یم، کیمرامین نصر یاسر خان دی. موجود یم په بیله کې. دا بیله چې کومه ده میاګوجرې او د لزاک دغه ځای کې، او واقعه چې کومه ده دا د پبو تاڼۍ ده. دا خلک چې کوم دي د پبو سره تعلق ساتي، او هلته کې ورله معلومو خلکو کور سوځولی دی، او د دوی د وینا مطابق څه د 25 لکو نه زیات زیان یې ور رسولی دی. نوې ناوېګانې وې پکې، د هغوی ارمانونه چې کوم دی هغه د ایرو سره یې کړي دي. نو دوی بیا دلته کې راغلي دي، دې ځای کې پناه اخیستې ده، د هغه ځای نه یې راشړلي هم دي، خپل کور هم ترې پاتې دی. دا په کوم کور کې چې دوی ژوند کوي، نو دا ورته دې ځای ځایي خلکو چې کوم دی نو پرې ویړیا هر څه ورکړي دي، ځان سره یو څیز هم نه دی راوړی. دا تاسو وینئ صرف سور تراقنور دی، او دا دې ځای کې ژوند کوي. خپل کور خپل وي او پردی وي، خو د خپل ځای نه چې کوم دی بې کوره شو. ولې بې کوره شو؟ دا به دې نه تپوس کوو. نوم دې څه دی؟ شکردین. شکردین. دا ولې څه وجه وه؟ دا هسې کار و چې بس زه په لاره باندې روان وم، زما خپله څه بدي وه، نو زما خپلې مجبورۍ دپاره ټوپک غاړې ته اچولی و. بغیر ټوپکه خو زه نشم ګرځېدی. زما دا برخلافه چې کوم دی هم دی لږ به راوستله، دوکان کې هم کېنوله، بار به هم کېنول ځان سره. ما د خپلې یارې نه ټوپک اچولو چې یاره زه دا شپه د ماښام دی، زه داسې ځمه، کېدای شي ما باندې شانه ګزار وکړي. دی ما ته سره د پلار زامنو ټول مخکې شوله، زما یې بېعزتي وکړه، ما نه یې ټوپک وایستو. د هغې باوجود هم بس ما غږ ونه کړو، زه غلی شوم او رالم کور ته. چې کور ته رالم، ما زامن مې خبر کړل چې یاره ما سره خو دغسې زیاتی وشو. دی وویل چې خیر دی، هېڅ خبره نه ده. دی ولې لاړل بیا ځای ته، چې ځای ته ولې لاړل، نو هغوی بیا داسې کار وکړو چې دی ورسره خبرې مبرې خپلې وکړي. نو دی هغه د دروغو یو الزام غوندې په ما ولګولو چې یاره دی زمونږ کور ته راغلی دی. ای ورته ویې صحیح ده چې دی ستاسو کور ته درغو. نو دی ویل چې مونږ تسلیم کوو. نو ای ورته چې صحیح ده، ته تسلیم مه کوه، هېڅ هم مه کوه، ته به ماله د دومره شر چې وشو څوک وو. دی ورته یا وایي دا ټول چې کوم خلک ولاړ دي، وایي دا ټول وو. وایي دې نه ماله ته صرف یو 3 کسه ګواهیان راکړه. دی ووایي چې دی ستاسو کور ته درغلی دی، تاسو چې څه وایي شکردین پرېږده، هغه جرم به زه ډاکوم. نو ده ورته چې ستا د ما په قسم یقین نشته. ورته وایي نه که نه، دی دومره کېدی نه شي چې دی ستا کور ته رارغو او ده ته مو والې، ستا اروندار یې مو واله، ستا پلار یې مو والو، او دا یو کس و، دی تاسو نه ژوندی څنګه راووتو. مونږ ترې نه رالو کور ته. ما د دې ما زامنو وویل چې خیر دی، هېڅ خبره نه ده، ته لاس په مخ وځوه او انشاءالله مونږ به ستاسو خبره روغو، بده و به نه. ډېر وخت مونږ انتظار وکړو چې دی څوک رانغل. چې رانغل بیا مونږ د کلي مشرانو ته د ماما زامنو ویلي چې هلکه د دې سړو دا خبره را جوړه کړئ. اورې کوم ځای کې روانه شوه خبره، خو همدغه نه بدي ځای شروع شوه که نه، چې ستا برخلاف یو درول پکې مشران جرګه هر څه وشو. کور سوځولو ته پکې خبره څنګه راله؟ کور سوځولو ته خبره راله چې دی زما بېعزتي وکړه. چې دی زما بېعزتي وکړه، زه دی به خلکو ته وایي چې یاره د ښځه مونږ سره ناسته ده، ټوپک خو دی سره و که نه. ما ورته ویم زه ګورم چې ستا ښځه مونږ سره ناسته ده که زما ښځه ته سره ناسته ده. اورې ما د دی دا لږ بېعزتي وکړه، تماشه مې ترې راوړې ده. تماشه مې ترې نه راوړې ده. دروغو بیان به زه نه ورکوم، ولې چې دی کې سبا قرآن قسم هم شته. خپله بدل مې ترې نه ایښتې دی ښه په نره. او اینه پس مونږ راغلي وو او زما زنانه کور ته تللې وې. ای ویل چې زه لږ سامان مامان به ځان سره راوړو. دی پرې د پاسه ورغلي، زما زنانې را بار کړي دي، او بله خبر دا ده چې دی زما کور ته ور اچولی دی. خورې څه قصه وه دغه ټیم کې؟ مونږ وروره د ماښام بانک سره کور ته لاړو. مونږ شپه تېره کړه، سړي مونږ بونتلو، مې د دی له بداوې دی چې نسخان ونه شي. مونږ شپه تېره کړه ښه پایه عزت کې. کور کې مو شپه تېره کړه، سهار مونږ را روانېدو بورکې جینکو راویښې ده مینګېندو. زما 2 زامنو ودونه کړي دي. ای ما ځان سره صفایانو له بوتل مې جامې کپړې به راوړو، تش تور راغلو. چې مونږ کله بس کمرې ورونه رابند کړل او مونږ راوتو کې شو. ما په پیپ باندې اوبه اچولو ګولي کې مې زه بس راولې د خپلوان مو دی که به چولې لاړ شو. چې چولې ورکتلو ور وټکېدو، ما دی ته ور لرې کړو. دی 8 تنان په مونږ رادننه شول. 2 سره مشینې وې، نور هم داسې زموږ بېعزتیان یې م کولو، انګېنده مې اړخته کې او زه به دی هلک سره نښتې وم. بس بیا مونږ رابار شو، دی سره تیلو پیپې وې، دی زموږ کور ته اور واچولو.
هر څه وسوځېدی هر څه ډېر زیات د دوو ناویانو سامان زما هر څه وسوځېدل ما سره ډېر ظلم شوی دی د هر څه تپوس به ترې بیل کېږي د قرآن شریفونو به د دې تپوس د کوم د دې پلار په جومات کې استاد دی عالم دی جمع ورکوي څنګه د جمع والا داسې کارونه کوي څنګه د قرآن شریفونو بې عزتي کوي ولې داسې کېږي قربان لامل شم داسې ولې کېږي زموږ تپوس به کېږي د دې خبرې حکومت نه به زه د یوې خبرې تپوس کوم د دې چې ولې داسې کېږي سامان بیل تپوس دی سامان بیل تپوس دی د دغه اوسه پورې نه چاپه دی واله ما ورته وویل مې زه به دلته کیم تاسو لاړ شئ وایي ته ځه کور ته مونږ ځو ته پولیس له بیا لاړې زه پولیس له راپورټ له کړی پیار ما کړی دی پیار مې پې کړی دی هر څه مې پې کړي دي خو تر اوسه هغې پسې زور نشته دی مونږ وایو چې حکومت ولې زور نشته دونه غټ ظلم شوی دی د حکومت زور ای پسې نشته نه هغې سترګې سرې دي او پلار یې د جم والا د جمع ورکوي په جومات کې علم دی او زما انګور سبقونه وړو ته خول قرآن شریفونه په الماری کې په پرژم پراتو او د هغې غم دی وشي د هغې تپوس زه کوم صحیح ګرانو کتونکو خو په دې باندې ډېر هم باس کوو نو هغه به بس وي خو چې په دې ملک کې قانون وي او پولیس خپل کار کولې نو نن به دا زنانه نه جړل دې اف آی آر کړی دی په کارو چې هغه راوستې وه د کلي مشران به پکې بیا ناستو جرګه شوي به کېدای شي دا خبره ختمه شوې وه خو چې کله قانون خپل کار نه کوي نو ولس چې کوم دی نو بیا قانون په لاسو کې واخلي دغه شان دی په کچرو کې دننه مرګونه کېږي د کچرو نه بهر هم مرګونه کېږي موږ وکتل چې دا خلک د قانون نه ورتیر دي د قانون نه اوچت دي د قانون نه بالا دي خو دا د دغه انتظامي د وجې چې په پبو تاڼه کې 15 ورځې مخکې د اف آی آر درج شوی دی نن دا ښځه او خاوند او انګیان دی او بچي په دې سارا کې په یو ځان له کور کې چې چا ورکړی دی دغه سوکټونه دي په هغې کې ژوند کوي دا دوی د وینا مطابق چې ټول سامانونه ته سوځولي دي په قرآن مجیدونو باندې زنانه ډېره زیاته خفه وه چې هغه قرآن مجیدونه هم په هغې کې وسوځېدل بهرحال دلته کې دغه پتویم چې لګي نو هغه هم نن سبا د مفادو شوي دي د خپل دغه شوي دي اوس مې یو دغه کته وي په 1948 کې اوس هم د ولی خان سره چې کوم دي 48 پورې قرآن مجید دي چې د قیوم خان په وخت کې هغه سوځولی شي وختن په وختن داسې په دا واقعات هم راغلي دي خو دا خلک دونه تیش کې راشي چې بیا د دې څیزونو پروا نه کوي نو داسې مرګ نو ورپورې او دا پیغور زموږ په معاشره کې چې کوم دی نو دا ډېر بد څیز دی موږ یې پړه اخلو موږ پښتانه یې پړه اخلو او د دې وجې نه د دې پښتنو چې کوم دی نو خونې ړنګې شوې کورونه روان شو ښکلې ښکلې د خندا کورونه په یو کور کې 10 مري په بل کې 9 مري په بل کې 15 مري په بل کې 4 مري دې کې د قانون چې کوم کار دی هغه کردار ادا کوي نو د جولاګي جال دی چې غټ ترې نوځي وړوکې ګیرېږي دا زنانه او دا سړی د پبو د پولیس نه انصاف غواړي چې 15 شپږمه ورځ زموږ اف آی آر کړې تر دې وخته پورې ملزمان ولې ګرفتار نه شو موږ د نور نه مجبورې څنګه او دوی وایي چې هغې په خپل ځای کې ناست دي او پولیس یې تماشه کوي دا ډېره بده خبره ده مننه خوشحاله